محمد وآله وأصحابه أجمعين. حضرت ابراہیم علیہ السلام چې ورته ابو الانبیاء ویل شي د په یو داسې دور کې الله تعالی مبعوث کو چې د بابل د علاقې خلق چې دا د خالق د قدرت دا غي د ظاهري دو ځایونه دي، یعنی د خدای قدرت په دې باندې معلومیږي. نو دوی دغه مظاهر د قدرت دا غي عبادت او بندگی دې کوله، یعنی اصل وجود خو الله تعالی دی. دا مخلوقات چاہے چې دا څومره د لوی مقام او د صفت حامل وي، خو بیا هم مخلوق دی. او مخلوق ستاسو د پوهې لپاره ظاهر شاه صاحب رحمت الله علیه د فلسفي پیش نظر مثال تاسو ته کوم چې دا داسې دي لکه د څه شی سوری. نو ونه اصل ده، سوره خو نو سوره دی. نو الله تعالی دا اصل دی او دا وجود دی. مخلوق خدا سے دی لکه د وجود سوره. او سوره تاسو ته معلومه ده چې سهار نور راوخیږي، نو دا سوره وجود لري، خو په هر لحظه کې په دې کې تبدل، انتقال او تغیر راځي. لوړیږي ورکه کېږي، ځای بدلوي، حتی چې زوال نه بعد دې جهت بدل کی. سهار نه تر زواله پورې دا سوره مغرب طرف دی، خو د زوال نه بعد دا سوره بیا مشرق او نور خاطر طرف ته شي. دیو جن محی الدین ابن عربی هغه د ممکنات متعلق لیکلی دي، د مخلوقات متعلق چې الممکنات ما شمت رائحة الوجود، ممکن دی ته وایي چې دی موجود نه د باندې د وجود بوی لګېدلی. نو دا مونږ او تاسو دا ټوله دنیا دا وجود نه لري. دی باندې د ابن عربي د فلسفې پیش نظر د وجود بوی لګېدلی، لہذا دا ظاہر کیږي کل من علیها فان، بار تقدیر. نو دغه خلقو د مظاهر او د قدرت عبادت او بندگی کوله، دا د جهالت او د ناپوهۍ انتها ده، دا د غفلت او د لا علمۍ انتها ده. او د دوی په ذهن کې داو چې خدای ته رسیدل دا د هغه د قوي مخلوق په واسطه باندې ممکن دي، کنینو دا خدای دومره عظیم دی چې دته خو د رسیدو اس لاره نشته. لہذا مظاهر د قدرت د دې بندگی بکې نو خدای ته برسه، د پاکانو اصنام او تماثیل به جوړې او د هغې بندگی بکې نو خدای ته برسه. ونه او بوټه چې کوم په شکل او صورت ښایسته دی یا ډېر لوړ دی، نو دا مظهر د قدرت ته د دې بندگی پکې نو بیا به الله ته رسي. ځکه د دوی ذهن کې دا و چې الله ښایسته دی، نو چې ښایسته شی به ورته په نظر راغی نو هغې ته به سجده کوله. الله لوی دی، نو چې کوم مخلوق کې به ورته عظمت په نظر راغی نو هغې ته به سجده کوله. اوس هم کوي. دا د هندو مت فلسفه دا ټوله په دغه روانه ده. ما تاسو یو کتاب اردو کې لیکلی دی، تقابل ادیان و مذاهب، او یو مې انګریزي کې هم لیکلی دی. نو د هغې نامه ده کمپیریټیو سټډي اف ریلیجنز. نو پای کې مې دا مذاهب ذکر کړي دي یا ادیان، دا هغې اساسي عقاید مې ذکر کړي دي.
بیا پکې دا ذکر کړي چې دا عقیده دی ولې خپله کړې وه د کوم ځای نه دې ماخذ نو بهر تقدیر د ابراهیم علیه السلام وخت کې د بابل خلق بابل په د عراق کې دی زه د کوفې نه را روانم نو د بابل ته چې راننوتم نو دغلته د روډ په غاړه مې یو بورډ وکته ضریح شیس ابن آدم علیهم السلام چې دې ځای قبر دی د حضرت شیس چې دا د حضرت آدم زوی دی نو ما ټیکسي والا ته ما لږ مې دی حضرت شیس ته بوله نو دا بابل دا په عراق کې دی نو عرض به کو استاذ خدمت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه ځای دی بابل علاقه کې ردی او کله دی هغې ته اور وایي اور هم ملفوظ کیږي او ار هم ملفوظ کیږي څوک ورته ار وایي څوک ورته اور وایي او ما وی ما د غالبا د دې علاقې خلک پښتانه ځکه چې ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې غورځول دا اور دی داسې مزاح کوم نو بهر تقدیر ابراهیم علیه السلام لکه څنګه چې قرآن کریم سورة الانبیاء کې الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ابراهیم ته مونږ رشد ورکړو ساده پښتو کې د رشد معنا د سړیتوب چې ته مونږ سړیتوب ورکړو مخکې د بالغېدو نه او په دې انګریزي کې ته مونږ تعبیر کوو میچورټي چې دې مونږ میچور کړو د بالغېدو نه مخکې بعضې ماشوم هغه داسې وي چې خو وي ماشوم خو خبرې داسې کوي ته به وایې که د څلوېښتو کالو پوخ سړی دی ځکه چې د هغه عقل پخته قبل از وقت نو د ابراهیم علیه السلام عقل پخته قبل از وقت ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل او الله فرمایي وکنا به عالمین مونږ په د علم لرونکو چې د دې سړي نه زه یو لوی کار باخلم نو چې الله تعالی د چا نه لوی کار اخلي نو بیا خدای دې په خپله نګرانۍ کې تیاروي واصطنعتک لنفسي ولتصنع على عیني موسی علیه السلام ته الله تعالی دې ته ما ځان له جوړ کړی اصطناع تو دې روٹ لیٹرز یا حروف اصلیه دي صاد نون عین صنعت څه ته وایي کارخانې ته یا د کارخانې کار ته صحیح په کارخانه کې څه کېږي شی پکې جوړېږي نو الله تعالی حضرت موسی ته وایي واصطنعتک لنفسي ته ما ځان له جوړ کړی لکه مثلا ټویوټا یو موټر دی صحیح نو جاپان دا کمپنی دا موټر جوړی خو سمو خیال دی چې د کمپنۍ مالک ځان له کوم موټر جوړی نه هغه عام موټر اب خاص موټري چې دا کارخانې د مالک موټر دی اب د اعلی درجه پر دې پکې لګی نو الله ګوره موسی علیه السلام ته ته ګوره ما ځان له جوړ کړی واصطنعتک لنفسي او بل ځای فرمایل ولتصنع على عیني تصنع څه صيغه ده مجهول مضارع نو معنا به سي او دې د پاره چې ته جوړ کړې شي زمانه ګرانای کې نو اوس کله چې ماهر سره د یو شی د جوړېدو نگرانی کوي او ورکران هغې باندې لګیایي کار کوي د جوړولو خو نگرانی کوي او ډېر پوهه بنده نو سمو خیال دی چې دا شی به د اعلی درجې جوړېږي که د کمزورې درجې د اعلی درجې نه الله تعالی ولتصنع علی عیني دا دې دپاره چې ته زما نګرانی کې زما د نظر لاندې جوړ شي او دا د نظر لاندې جوړېدل استشهاد مونږ په دې کوو چې ګوره فرعون هغه خوب وکته او خوب کې ولیدل چې د بني اسرائیلو د کورونو نه یو اور راوالوته او زما حکومت ټول وسوځو مملکت ټول وسوځو نو سود سیر او کاهنان
هغه یې راوغوښتل چې کلکولیشن وکړي، حساب کتاب وکړي، ځایچه جوړه کړي، د خوب تعبیر راته ووایي. په ځایچه تاسو پوهېږئ نه پوهېږئ؟ نه پې پوهېږئ. نو دا خلک ځي دې سوس سیر ته او کاهنانو ته، نو هغوی ورته وایي د مور دې څه نوم دی، دا کله پیدا شوې وه، ستا څه نوم دی، ته کله پیدا شوې. نو بیا لګیا یي په هغې حواله باندې ستا برج راوباسي چې ستا برج خو جوزا دی، ستا برج خو سنبله دی، ستا برج دا سرطان دی، ستا برج عقرب یا میزان دی، او ورسره بیا دا راوباسي چې ستا ستاره فلانه ده، ستا ستاره مشتری دا زحل دی، مریخ دی الی آخره. نو بیا دا کلکولیشن په اساس باندې هغه دې بنده ته ووایي ستا قسمت خو ډېر ځلند دی، خو د دې نه وړاندې لږ تکلیفونه به در باندې راځي. دا کاهنان دغسې کوي. نو دا د ځایچې نه حساب کتاب د څه معاملات کوي. بهر تقدیر فرعون وویل ځایچه جوړه کوي چې زما د خوب تعبیر څه دی. نو هغوی ورته وویل دا خو د بني اسرائیلو کې به څوک ماشوم پیدا کېږي، هغه به ستا د دې مملکت او حکومت د زوال ذریعه ګرځي. نو فرعون آرډر وکړی په بني اسرائیلو کې چې کوم ماشوم پیدا کېږي نو حلالوئ یې. نو ټول یې حلالول. نو موسی علیه السلام هم پیدا شه. څوک پیدا شه؟ موسی علیه السلام هم پیدا شه. نو د موسی علیه السلام مور د دې څه نوم و؟ تاسو ته پته نشته؟ بجلګر موري صاحب یو ډېره عجیبه خبره کوله. وی ما د موسی علیه السلام بیان کې قصه وکړه. د مانځه نه د بیان نه بعد چې داسې ناست یو کس را تپوس کوي چې د موسی علیه السلام د مور ډېر ذکر وشو، د ده د مور څه نوم؟ نو بجلګر موري صاحب ویل زما د موسی علیه السلام د مور څه نوم راته؟ خو یې مولا یم نو مولا خو ځان هم نه ملامته کوي د خلکو وړاندې چې کني ما ته پته نشته. نو ما ورته فوري وی ستا د مور څه نوم دی؟ نو هغه وی مولوي صاحب ما هم مولوي صاحب څه وایي؟ وی چې نو د خلکو مخکې د خپلې مور نوم واخله. نو ما ورته ویل چې موسی علیه السلام دا مور ستا د مور ده اوس پکه ده چې د هغې خلکو مخکې ما باندې نوم واخله. ځکه چې د کلایمیټ او د آب و هوا او د خاورې اثر یې په اوبو باندې چې کومه علاقه کې تېرېږي، نو په څه علاقه کې دا شنې ښکاري او په څه علاقه کې بیا سپینې ښکاري. چې کوم ځای شنې ښکاري نو هغې ورته النیل الازرق وایي، او چې کوم ځای سپینې ښکاري بیا ورته النیل الابیض وایي. نو دا دریای نیل دی، غټ دریاب دی. دا سودان او مصر دواړه د دې نه خپل زراعت کوي، یعنې د دې نه نیرونه او چکر هم ولګو. بلکې زمونږ کمپنۍ چې وه نو هغوی د ماښام د ډوډۍ انتظام هم په هغه شپ کې کړی. نو خلکو خو د مزې دپاره پکې یعنې په هغه شپ کې روانو، او ما د خپلو واړه را سره نو دوی ته مې ویل ما زه خو پکې په دې نیت روان یم چې دی کې موسی علیه السلام په صندوق کې روان. نو ما دا هم صندوق دی خو لږ لوی دی، ما زه هم صندوق کې روان او مونږ ټول صندوق کې روان یو. خو دا صندوق د موسی علیه السلام صندوق لږ وړوکی و. نو فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. اوس تاسو وایئ چې څنګه به ښایي چې مونږ هم دا ځایونه او دغه ځایونو ته لاړ شو او دغه ځایونو کې تاسو پیسې نه لګوئ نه، تاسو پیسې لګوئ نه او زه پیسې ساتم نه. نو زه یې نه ساتم نو راځي، تاسو یې لګوئ نه نو بس الله دې رحم وکړي. مولوي صاحبانو ته زه وایم دوه کارونه کوئ، خفه نه شئ، خپل لایټ موډ کې واخلئ. لایټ موډ معنا یعنې سنجیده کېږئ مه ورته د مزاح په توګه. معمولیانو کې دوه مسلې دي صحیح، خو یو کس مولیانو بس خبره ما خبر ده وی چې ته خو ورپسې هم لګیا یې، ته خو هم مولیانو پسې بیان کې لګیا یې. نو ما ورته لطیفه وویله، ما هندو قبلې ته مخ کړی متیازې کولې. یو مسلمان پې راغی راکېښودل پې ته قبلې طرف ته متیازې کې. نو هغه ورته یې نه کوي زه خو نه یم پوه چې دا وی دې طرف ته زمونږ قبله ده. وی ښځه بس معافي غواړم زه نه یم خبر دی نه. نو بله ورځ دا هندو را روانو نو دغه مسلمان قبلې ته مخ کړی متیازې کولې. نو هغه ورته یې نه که پرون خو دې ما نه د اوس اسخې جوړ کړی چې ما دې طرف ته مخ کړی، نن ته په خپله دې ورته مخ کړی متیازې کې. نو حضر پرتوغه وتړی بیا یې پرې راکېښودل.
صحیح وې ته ورته نه کې زموږ خپله قبله ده که مخکې ورته که شاکه ورته خبره ذهن کې راغله نو ما ورته ته به مولیانو ته بد نه وایې زما خپل مولیان دي که ښه ورپسې وم که بد ورپسې صحیح ده که او خو زه مولا پسې چې خبره کوم زما نیت کې فتور نه وي زه د هغه توهین تحقیر نه کوم زه د هغې اصلاح کول غواړم خو کله اصلاح دا په معمولي ټک ټک باندې کېږي لکه زرګر چې کوي زرګر څنګه ټک 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 او کله دا اصلاح دا په مضبوط ټک باندې کېږي لکه لوهار چې کوي هلته بم got it so anyhow نو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې اوس موسی علیه السلام دا ورته الله تعالی وایي فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم بیا دې دریاب ته حواله کړه فلیلقه الیم بالساحل دا فلیلقه څه صیغه ده شبه ها فعل امر غائب ده امر باللام وایي ورته څه ورته یا امر باللام وایي ورته عربي کې نو امر باللام شو فارسی کې نو امر باللام شو صحیح نو امر باللام ده نو فلیلقه الیم نو بعض علماء ایغه ترجمه د خبر کوي ایسه کوي ترجمه رسه کوي فلیلقه الیم دریاب به وګورئ نه لکه دا ټیک ده یعنی من تجوزا جائز ده وما اول لفظي ترجمه وکړه صيغه د امر ده فليلقه اليم ودي غرزي دل دریاب بالساحل نو چې خدای دا وایي چې ودي غرزي دل دریاب بالساحل نو دا امر کل علت ده دا امر او دا علت د باری طرف نه راغله ده او د باری طرف نه چې علت راشي نو معلول دا غینه متخلف کیږي نه یعنی دا کار به خامخا کیږي او خامخا وشکو نشي یاخذه عدو لی و عدو الله زما دشمن او هغه د دشمن هم دی ناغه به ونیسي الله تعالی موسی علیه السلام په دغه طریقه د فرعون کور ته ورسو ان فرعون کور کې د تربیت کېده اوس فرعون پلار خو نو که پلارو نو پلار چې دا د عمر کړ چې موسی علیه السلام زما زوی دی خو بس یو معصوم د زمون کور ته دغه سره راغله نه نو زمون په تربیت کې دی زمون په کور کې لویږي زمون په کور کې لویږي نو اوس پته ولګېده چې دې پلار نو دا تربیت د نظارت کې نه کېده او خپل پلار مور سره خو دې ونه نو د هغې په نظارت کې هم نه کېده نو دغه معنا د ولې تصنع علی عیني چې ته به زما نګرانی کې لویولی شي صحیح او دا ځکه چې واصطنعتک لنفسي زه تا ځان له جوړوم زه تاسو کوم ځان له بعیني دقه مسله ابراهیم سره علیه السلام پلار کوئی کافر و نه هغه د هغه د تربیت څخه خیال ساته نو ولې تصنع علی عیني بعیني دغه خبره حضرت عیسی سره شوې د هغه پلار ونه نو ولې تصنع علی عیني او دغه خبره محمد رسول الله سره شوې صلی الله علیه وسلم چې دغه پلار خو دغه د پیدایش نه مخکې مړو ولې تصنع علی عیني پیغمبر اشاعره وایي څوک اشاعره هغوی وایي چې پیغمبر کې استعداد وي چې دا شی ورته میلاو شي دا استعداد اکتسابي وي او که دا وهابي وي اکتسابي وي که دا وهابي وي نو معتزله که چا ګمراهانو ویلې چې دا وهابي ده دا اکتسابي ده صحیح امیرزا غلام احمد قادیاني هغې خبیث هم دا شی دغلته راغوستی دی وایي دا نبوت چې دا اکتسابي دی څه شی اکتسابي دی یعنی دومره محنت وکړه چې تا کې شفافیت پیدا شي او چې شفافیت در کې پیدا شي نو بیا ستا په قلب و دماغ کې د وحی انعکاس پکې شي نو د خپلې پیغمبرۍ دپاره یې لار کولاو کړه څه یې وکړه بلکې د ډېرو دجالانو د پیغمبرۍ دپاره یې لار کولاو کړه خو مونږ چېرته دجالان منو که تاسو یې منئ تاسو دجالان منئ مونږ دجالان نه منو دجالان باندې مونږ لعنت وایو مونږ دجالان باندې څه کوو لعنت وایو نو دا اکتسابي نه دا وهابي دی دا اکتسابي نه دا وهابي دی او دلیل الله اعلم حيث يجعل رسالته او هم يقسمون رحمت ربك قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې مشرکین مکه هغه نبی علیه السلام باندې یو اعتراض دا کو چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
چې دا قرآن په یو رجل عظیم د قریتین ولې نه دی نازل. عظیمین صفت د څه واقع دی؟ د رجل على رجل عظیم من القریتین. خو دا من القریتین ول په دې مس کې ولې ذکر کړی دی؟ یعنی صفت او موصوف کې فاصل راوسته دی. حالانکه اولاد ادا چې صفت موصوف په مس کې فاصل نه نو ولې دا یاد وای کړه دا څه کوي یاد درته بل څه علت نشته. د فواصل الآیه د آیاتونو د وزن د پاره د قصې کړی دي. صحیح وزن به تاسو ته وګین آیاتونو وزن نه وزن د شعر وی وزن د څه د شعر وی به ځای ورته فواصل الآیه وی څو ورته فواصل الآیه دا د آیت اختتام چې د فاصله وی څو ورته فاصله وی او فاصله اصل کې لغتن وی تاسو ورته فول سټاپ وی ورته پیریډ وی تاسو ورته څه وای فول سټاپ ورته امریکا کې پیریډ وایو. لکه یو مقوله هغه ما مرګور ته وی مې داسې کوي چې do not put a question mark where Allah has put a period. do not put a question mark. هغه خبره تکلس سوالیه نه خمله غو چې دا داسې ولې چې کوم ځای الله پیریډ لګوري چې بل دا خبره دغه سیده نو بل چې څنګه دم دقه سره معنی پويږي په او کنه به پويږي په نو چې ته دا وایي چې زه به علم انم چې پوي شم په ته دا نو ته ځان تابع کول نه غواړې ته ځان نه پلار جوړول غواړې چې د خدای خبره به علم انم چې پوي شم په ول صحیح نو پته ولګي چې خدای نه پوي ته به ځان پوي نو بیا بالا خبره مانی نه ته به خبره اوله مانی او ځان به پرستو پوي چې د خدای پیغمبر خبره نو اول ورسکه منی به نو رسته بیا ځان باندې پوي نو دا کدا ځان پویول دی د منون نه مقدم کړ نو دا زوال د ایمان دی او کدا ځان پویول دی د منون درست کړ دا علم دی او دا فهم دی. دا جملې زده کوي وره څه کوي اوس دا څه مثلا نه ده چې ګینه تاسو د سنوي دین مې راوړل تاسو راغلی نه زه صرف دا چې کوم چې هغه شی نه لغون ضابطه جوړه کړم څه وکم یعنی مفردات خو موجود دي زه ته لږ ماجون جوړ کړم بس داسې وټکم راوټکم صحیح او بیا غبین کې واچو صحیح نو بس بیا تیار شي داسن ګوت ورتاړه مو خبر په ځین کې راځي کله راځي نو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. پیدا قرآن که د خدای کتاب او خدای را لګلې نو دا ډېر لوی شی دی. نو د لوی شي د پاره لوی سړی پکار او لوی سړی توپ داري چې سره پیسې دي نو وی ډېرې پیسې خو په مکه معظمه کې عمرو بن هشام سره دي او په طائف کې نعیم بن مسعود سره دي. دلته وی چا سره دي عمرو بن هشام سره او الته نعیم بن مسعود اشجعي سره دي. هغه د نواب او دار دي ځای نوابو صحیح نو دا د نوابانو تاسو بد ممري خو د نوابانو د خاصیتین او چتول د انسانانو پوره پوخانه کار دی صحیح مونږ ورا سره ځان مالداري مونږه څه ورته داسې لاندې باندې کیو دا زمونږ خپل دي دا زمونږ هیڅ خپل نه دي مونږ نه پیژنو صحیح خدای له خوا کې شی درن لرګي صحیح مونږ بس لګیای واسه مفت کې څه خوشامدګری کوو نو دا یوازې زمونږ کمزوري نه ده دا د انسانانو فطرت دی. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نو هغوی وی پیدا قرآن که د خدای کتابي نو دا خو ډېر لوی شی دی نو چې دومره لوی شی دی نو تلې ولې ورکړی ده سره خو څه خزانې مزانې نشته. دا وی عمرو بن هشام له ولې نه ورکړی. عمرو بن هشام څوک ابو جهل د ده نوم سره ابو جهل پیژنئ که نه زموږ د کاکا زوی و نو زه ورتلم په دا هجرت روډ باندې څه باندې هجرت روډ باندې ما خپل ګایډ ته موږ په فری وې نه بوزي مونږ هجرت روډ باندې زو چې لار باندې د مقامات وګورو نبی عليه الصلاه والسلام هجرت هم په دې کړي روډ هم دغه نو د حضور اسلام اسفار د غزوات هم په دغه روډ باندې کېدل نو ما په دې بزو نو مختلف ځایونه ځای په ځای ودرېدو چې دلته ودرېږه څوک دا بیرې طلحه ده دلته ودرېږه چې بیرې طلحه نه وبوس کو نبی عليه الصلاه والسلام پکې مبارکه لاړې چولې وي ترخی و به تروی هم نه وي څنګه وي ترخی وي حضرت طلحه ورته چې تاسو زما باغ ته نه راځئ حضور اسلام به دراله تقریبا 150 د پاسه 30 میله د مدینه منورې نه بهر ده نو نبی عليه السلام ال تلاړ او چې دا او به ترخی غوندې دي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته لوټه راوړ، لوټه کې ولا اوبه راړې، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اودس کو نو خله مبارک یې اوبه واچول، هغه کوی کې ور واچولې، نو کوی ډېرې لذیذې اوبه دي، ډېرې لذیذې اوبه دي صلی الله علیه وسلم. نو بس بیا هلته لاړو، نو بیا لاره کې یو کلی راځي، نو ما دلته لږ ودرېږه، هغه ته وې ما دلته لږ ودرېږه، دا ما د سیده ام معبد کلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته دې کلي کې لږ ساعت ایثار د هجرت موقع باندې، نو وږي څه شی نو ام معبد تلونکو راتلونکو له به څه خوراک کاک ورکو چې ورسره به وو، او خلکو ور بیا لږې پیسې ورکړې، دا نه چایږي نو هوټل ولته هوټل نو رستورانټ هم نو، خو په لاره به خلکو سفر کول ته به ایثار شو، اوبه شته اوبه به ورکړې، ډوډۍ شته نو هغې به ورکړه وله، یا به سپی ورکړی، دا نور څه خو نشته، دا پای اوس کوي. نو عرب خو اصلي سخیان خلک، نو هغې به څه پیسې ورته ورکړې، او هم غریبه ښځه وه. نو نبي علیه الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر هغې ته کور کې څه شته، نو هغې وې نن خو یاره داسې مسله شروع کړه، هېڅ شی هم نشته، هېڅ شی هم نشته، صرف اوبه دي. نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه نبی علیه السلام ته وایي هېڅ شی نشته، نو داسې یو خواره بیزه پرته وه هلته چې د ځای نه د خوځېدو نه وه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته دا بیزه، نو هغې ویي چې دا بیزه دا مریض هم ده، کمزور هم ده، خاوند مې کنډک غرونو ته بوتلی دی، اخو کنډک بوځي نو یو میاشت دوه میاشتې په غرونو کې بیا را پیدا شي، او دا خو د تلو نه ده، نو ځکه دا خو یې پاسېدی هم نه شي. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته که ته مونږ له اجازت راکړې دا به وله شو، نو هغې وایي دا خو لنګه نه ده، وایي نه نو مونږ به بیا وله شو که نه، نو هغې که لشلی شي، هغې ته دا خبره څه عجیبه ښکارېده. نو حضرت ابوبکر ته نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي دا ودروه، نو هغې ودروله، داسې حضرت ابوبکر نیولې ودرېدی نه شوه. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې غلام باندې ولې یو ځل دوه ځله او درې ځله داسې په بره وواله، نو هغې غلام راځوړنده کړه، نو چې راځوړنده کړه دا تیره ډک شو، نبی علیه السلام یې بسم الله الرحمن الرحیم نو په یې اولشل، نو هغه یې ورکړل خپلو ملګرو ته، وی دا اوس کوي، نو هغه یې اوس کړ، نو بیا یې په دویم ځل ولشل، نو بیا په خپله اوس کړ، نو په درېیم ځل یې ولشل، نو مواد ته یې ورکړل دا ستا شو. او نبی علیه الصلوۃ والسلام ځکه خو معجزه وه، نو بیا یې ولا غلام داسې ووایه چې څنګه ونه هغه شان شوی، اوس یې وده کېدو ته بیا پرېږدئ چې دا ارام وکړي، ستړې شوه صحیح. نو بیا داسې چې مخکې لاړو نو بدر ته ورسېدو، نو چې بدر ته ورسېدو ما ته واړه بولم ډېر تېز راغلي، ماسپښین لمونځ مو نو کړی، میدان په مسجد عریش کې وکړو، نو دا میدان بدر دی، دا داسې ناسته کې دی، تاسو څوک تلي خو نه یې په دغه لار ته تللی، خاریاوات ته تکړه سړی ښه، او دا ښه خبره ده، نو دا ډېره ښه وه، دا ښه وه. نو بیا دغه د بدر میدان جنگ دا په ناسته کې دی، دا کتلی دی صحیح، خو دا مدینې طرف ته یو اوچت ځای دی، نو دغه اوچت ځای باندې صحابو نبی علیه السلام له یو سفر جوړ کړو، او دا یې په دې حکمت جوړ کړو د میدان جنگ خو هېڅ پته لګي څوک کامیابیږي ناکامیږي، نو یې خدا نه خواسته که ناکامي وشي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مدینې طرف ته نږدې وي چې صحابه یې د حفاظت دپاره فوراً مدینې ته ورسوي صحیح، یا که ناکامي نه وي خو چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د لشکر شاته وي نو جنگ به هلته کېږي، نو حضور علیه السلام به محفوظ وي. نو دا هلته یې ولې یو سفر جوړ کړی و، عریش په عربي کې دی سفر ته وایي، او په دې انګریزي کې ما ولې لفظ کتو نو پیدا مې کړ، ټریلس وایي ورته، څه وایي ورته ټریلس، نو هغه ټریلس یې ولې جوړ کړی و، عریش وایي ورته. نو اوس هلته یې ولوی جومات سعودي حکومت جوړ کړی، د جومات نوم یې مسجد عریش دی، څه شی دی مسجد عریش دی. نو مونږ ویل که به اوس مونځ وکړو، نو هغه چې جومات دروازې ته نو هلته ورکرانو، نو هغوی ویل دي که خو رینوویشن شروع دی، جومات بند دی، جومات بند، نو چې جومات بند دی دې معنا ده چې د سماعتې ځای پکې هم نشته، ټول هر څه بند دي. خدای دا اوس څه وکړو صحیح، ما اوس موږ خو بل ځای وکړو، موتیات یې ما ته ډېرې سختې راغلې وې، داسې تکلیف وراته، نو بیا خو داسې میدان ته ورکوز چې میدان کې ګرځېدو، اوس هغه میدان دی شاړ جاړې دي او کیکر دی او څه دي او څه دي، خو بیا زما په ذهن کې یو کراهت راته چې دې ځای به د صحابي خپه لګېدلي، دې ځای به د رسول پاک خپه مبارکه لګېدلي، نو دې ځای خو او د سماعتې کول دا خو ډېر بد کار دی. نو بس بیا داسې نو هغه کوم زمونږ ګایډ چې و نو هغه داسې ګرځولي دا دی دا دی دا دی دا دی، نو داسې هلته یو چاردیواري غوندې ده،
چاردیوالۍ غوندې صحیح وایي دا چې قلیب دی نو دا قلیب هلته یو کویې غوندې کنده وه کویې یا کویي په شان کنده وه نو نبي علیه السلام وایي دا مردار ټول راولئ دلته یې وغورځوئ نو دا مړي ټول راوستل نو دغلته ورغورځول نبي علیه السلام اوس پې کاڼي شګې ورواړوئ نو ورواړول پکې نو پکې عتبه دی پکې شیبه دی پکې ولید دی پکې ابو جهل عمرو ابن هشام دی نو ما راخوا سي متیاز راغلی مې دا صحیح ځای نو بیا مې هلته کار مې خلاص کړ او سترګې مې کلاو شو نو بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس موسی علیه السلام هم خدای دغسې جوړ کړی ابراهیم علیه السلام هم د هر نبي علیه السلام الله د خپلې نګرانۍ لاندې جوړ کړی دی نو اشاعره وایي چې الله تعالی نبي کې وهبي استعداد پیدا کی الله اعلم حیث یجعل رسالته او چې کله هغوی اعتراض وکړه چې لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم که دا قرآن د خدای کتاب دا به د غریب باندې نازلېده که دا به ډېر لوی سرمایهدار باندې نازلېده چا باندې نازلېده سرمایهدار باندې ځکه موږ مشرای دپاره همیشه سرمایهدار ګورو ګورو که نه ګورو کله خو دا مجبوري هم وي لکه اوس هره پارټي الیکشن را روان دی نو هره پارټي ګوري سرمایهدار څه ګوري یعنې دا سرمایهدار چې پیسې هم وي ورسره خپله ډله ورسره هم وي نو هره پارټي ورته ټیکټ ورکوي وایي چې دی نو ما نه هم څوک تپوس کې وایي چې جمعیت والا خو هم دغسې کوي نو ما مجبوري ده دا پارلیماني سیاست دی دا څه شی دی او پارلیماني سیاست کې به هلته د ممبرانو سرونه زیاتې اوس بیا دې ته به نه ګوري چې دا سر د خر دی که د انسان د خو د شمار قابل دی صحیح چې دا سر د څه دی د خر دی که انسان د ګریز از طرز جمهوری غلام پخته کاری شو که از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید نو ما ورته مې که زه هم دلته وی نو زه به هم دغه کس په خلکو پسې ګرځېم چې هلکه زمونږ دا ټکټ واخلئ اوس هر څوک چې دی په خبره پوهېږي که نه پوهېږي خو پیسې دي ورسره الیکشن کولی شي ډله ورسره ده ووټ ورسره شته ډله ورسره ده اول ته خو بیا کاونټینګ کېږي د دوی څو ممبران دي د دوی نو ما مولانا صاحب د مسجد خبره کوي او د مدرسې خبره به کوي او د دین خبره ځکه ملا چې د دین خبره نه کوي نو څه به کوي ملا چې د دین خبره نه کوي نو څه به کوي د موني بیګم غزالي به وایي که څه به کوي زه وایم ګوره دا غزالي زما اوس هم خوښي ښه زه منافقت نه کوم ځکه چې دا د کلام انتخاب ډېر ښه کوي څه کوي د کلام انتخاب ډېر ښه کوي نو بهر تقدیر دا زما د زوی د کرن خان ډېر یار دی دغه ډېر ملګری دی صحیح نو کرن خان ته مې یو غزل دی ډېر ښه ویلی کوم مې د اسرار هغه صحیح وی او یا خو ډېر ښه شاعر دی پی ایچ ډي ډاکټر دی نو دی ډېر ښه شاعر دی ما زه هغه کله کله اورم ستا اواز باندې نو کله چې ساقي ولې بندوي د میکه دی ور لا خو خدای بند کړی ګوره ټول مولیان یو خو وایي چې ساقي ولې بندوي د میکه دی ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور او په کوڅه کې د دربان ته څه حاجت دی او زه دې هسې هم ساتمه د کوڅې ور صحیح او چې ساقي چې مالی را باندې سیل د ګلو بند کړو چې مالی را باندې سیل د ګلو بند کړو راته پرانیست د خیالونو ګل کدې ور صحیح او بیا یې وی چې د اسرار په زړه کې راشي چې ته راغلی چې هوا چېرته را پرانیزي د شپې ور نو بهر تقدیر شاعران ډېر ښه خلک دی د دوی پرواز ډېر ښه وي پرواز خو هله چې خدای سره یو خو داسې زما په شان چې هسې ته به ازمایي کې انسانګاه بنګاوئ څه کوي یو سړي وي زه رحمان بابا نه ښه شاعر یم نو چا ورته وی هغه څنګه وی رحمان بابا وایي چې سر زما سامان زما اوزار شتر جانان زما اوزار شتر جانان زما سر زما سامان زما نو یې ما د دې نه ښه شعر جوړ کړی دی وی هغه څه دی وی هغه دی چې چرګې دي چرګان زما او ګرځي په ډېران زما او ګرځي په ډېران زما او چرګې دي چرګان دا پورې خدای دې خوار کا نو بهر تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی چې لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن اللہ تعالیٰ جواب ورکړي اهم یقسمون رحمت ربک دا وسره خرزامن دا نبوت د خدای رحمت دی نو د رحمت د تقسیم د پاره بده خدای ته وایي چې پلانی له ورکا پلانی له ورکا اهم یقسمون رحمت ربک الله تعالی وی پیغمبري خو یو طرف ته کې دا ډېر لوی رحمت دی
دا دنیا چې زما نظر کې هیڅ قدر و قیمت نشته. الله وایي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه. که د دې ټولې دنیا د خدای په نظر کې د ماشي د وزر عمره وزن هم وي نو کافر ته به یې له دې هېڅ شی نه وښودلی. خو کافران بلا ډېره مني که نه مني؟ لري که نه لري؟ لري. نو ولې لري؟ ځکه چې الله تعالی په نظر کې د دنیا څه قدر قیمت نشته. په دې سړی نه سړی کېږي، په دې سړی نه سړی کېږي. نو بابا عبدالرحمن فرمایي چې د دنیا په تماشو چې څوک نازېږي خو هم نن تماشا د سبا نه ده. څه وایي؟ د دنیا په تماشو چې څوک نازېږي خو هم نن تماشا د سبا. او بل ځای ووایي چې ذخیرې د دنیا مه کوه رحمانه، دا همه واړه د خاورو ذخیرې دي. چا چې کړي دي دنیا ورته عصري دي د هغو په سر پرتې خاورې ایرې دي. او نادانان که دې دنیا باندې نازېږي خو دانایانو ته دا ټوکې مسخرې وي. او چې بې خدایه محبت کړي هغه خلک چې بې خدایه محبت کړي هغه خلک نارینه یې واړه خره او ښځې خرې دي. او ذخیرې د دنیا مه کوه رحمه، یا د باد په مخ کې خاورې دي دا ټولې، یا د اور په مخ کې واړه اوچ واښه دي. نو بعد دې عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اهم یقسمونه نبوت خو یو تر دا خو ډېر لوی رحمت دی. دا دنیا چې هېڅ شی نه دی الله وایي د دې تقسیم زه د خلکو په مرضای نه کوم، په خپله مرضای کوم. د دې تقسیم د خلکو په مرضای نه کوم، په خپله مرضای کوم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. نحن قسمنا بینهم معیشتهم. معیشت معنا څه ده؟ نو ګوره زه چې لاړم تاسو ټول قرآن هېر کړ. صحیح؟ نو ما ذکر د معیشت ته مراد وسایل د معیشت دي چې مونږ وسایل د معیشت او وسایل د ژوند د خلکو میاشت کې په خپله خوښه تقسیم کړي دي. او وسایل د معیشت څو دي؟ درې دي. صلاحیت دماغي، بلا ډېر خلک پیسې په څه ګټي؟ په دماغي صلاحیت. او نمبر دویم قوه بدني، په څه باندې ګټي؟ وداله چلی او مزدوري کوي. او نمبر دریم وسایل مادي. څه شي؟ کور کې ناست دی خو پیسې چېرته انویسټ کړي بس پیسې ورته را روانې ګټه ورته میلاوېږي. نو بس دغه درې وسایل چې څلورم نشته. صحیح؟ صلاحیت دماغي، قوه بدني، یا وسایل مادي. نو نحن قسمنا بینهم معیشتهم. او دې باندې د دنیا نظام روان دی. د یو سړي دماغي صلاحیت وي خو دغه بدني قوت نه وي. هغه چې دیوال وایي نو په خپله دیوال نشي والی. صحیح؟ صحیح ده که بدني قوت والا برابري. اب ولا دیوال وایي، اب ولا پټې ګوډۍ. یو سړی بدني قوت شته خو نو دماغي اعتبار سره پیش شی باندې نه پوهېږي. او یو سړی پیسې ورسره ډېرې دي خو هېڅ چل نه ورنږي څه کاروبار به وکړم ځکه چې دماغ یې شته نه پرې پوهېږي. نو هغه په د خپلو وسایلو مادیو کې د یو داسې ملګري محتاج دی چې د هغه ذهن کار کوي او هغې په صحیح ځای باندې لګولی شي، انویسټ کولی شي. نو نحن قسمنا بینهم فی معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله تعالی فرمایي چې موږ د معیشت د دې میاشت کې په خپله مرضۍ تقسیم کړی دی او دی له مې په یو بل باندې برتري ورکړې ده. نو اوس کوم ځای چې ته بدني قوت ته محتاج یې نو ته به ډېر لوی مالدار یې خو د باتروم صفا کولو چل تاله نه درځي. د هغې ګټر خراب دی نو د هغې لپاره یو مستري راولئ. نو هلته یې ته هغه مستري ته محتاج کړی. څه ته محتاج کړی؟ یو مستري ته محتاج کړی. نو الله تعالی فرمایي دا دې دپاره چې مخلوق دا په یو بل باندې ډیپینډ دي. دا په یو بل باندې دا صرف یو خدای دی چې په چا باندې ډیپینډ نه دی. ټول مخلوق په هغه ډیپینډ دی. نور انسانان ټول یو بل ته محتاج دي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي مسخرا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله تعالى فرمائے ستاره پروردگار رحمت دا بهتر دی د هغه اموالونو چې د آخره کې را جمع کوي. او د خدای رحمت څه دی؟ نو په تقاضا د قول د عبدالله بن مسعود او د امام قتاده دا د ایمان او قرآن. نو الله وایي چې چاله د ایمان او قرآن ورکړي دي نو یو سړي سره اربونه ډالر دي نو په هغې باندې څه کوې؟ څه پې کوې اربونه ډالر باندې؟ یو سړي سره د سرو یو بوسړه پرته ده صحیح خو ایمان او قرآن ورسره نشته نو څه پې کوې؟ که سرکار شی دی
لږ زور سره او یو سړی هغه هینډ ټو ماوت دی وچه ډوډۍ خوري خو ایمان او قرآن ورسره شته چې ایمان او قرآن ورسره شته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حدیث راوي دی او فرمایي من لم يتغن بالقرآن فليس منا يتغن معنا سره چاچی استغنا نه داسې مو وایه ته مولوي صاحب د مولوي صاحبانو اطلاق به عالمانه مفهوم دی صحیح دی خو اطلاق صحیح نه دی صحیح تغنى يتغنى چا چې ځان غني ونه ګڼه په قرآن باندې د نبی علیه السلام وایي دا زما امتي نه دی یعنی داسې رسول پاک غوسه کېږي چې الله تعالی د قرآن علم درکړی دی تا ته اوس هم ځان خوار خوټې ښکاري الله وایي چې نبی علیه السلام وایي من لم يتغن بالقرآن فليس منا چا چې ځان په قرآن یو ملګري من لم يتغن بالقرآن چا چې قرآن نه سندره جوړه نه کړه دی زموږ امتي نه دی من لم يتغن بالقرآن چا چې ځان په قرآن غني ونه ګڼه فليس منا نو دی بیا زموږ نه دی نو الله تعالی فرمایي چې وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ابراهيم عليه الصلاة والسلام خپل پلار ته ووی چې دا تاسو د تماثیل او د اصنامونه د هغې نه ځان له معبودان جوړ کړي دي اني اراک وقومک فی ضلال مبین زه تا او ستا دا قوم په واضح ګمراهۍ کې وینم او الله تعالی ورپسې فرمایي وکذلک نري ابراهیم ملکوت السماوات اوس ابراهیم دا فکر چېرته نه اغوستی و لا تر اوسه پورې دی پیغمبر شوی نه خو ما تاسو ته ووایي چې دل الله رشد ورکړی من قبل وکنا به عالمین الله تعالی وایي دله ما میچورټي ورکړې وه سړیتوب مې ورکړی و عقل مې ورکړی و د نبوت نه وړاندې د نبوت نه او نو دغه ځای نه اشاعره وایي چې الله تعالی پیغمبر وهابي اعتبار سره مستعد او تیار کړي دې دپاره چې دی وحي حاصلولی شي لکه ما تاسو ته ذکر وکړو ریډار یو شی دی څه شی ریډار یو آله ده په دې ایرپورټونو کې لګېدلي که نه لګېدلي هغه داسې تاویږي او تلري په سلګونو میلیونونه جهاز را رواني دی راکېچ دی ونیسي دلته نقشه درته ورکړي چې دا 200 میلیون لري دا جهاز را روان دی څه دی جهاز را روان دی یا د ایرفورس دی یا د فلاني ایرلاین دی قطر ایرلاین دی امریټس ایرلاین دی پی ای ای دی یا څه دی او څه دی صحیح نو اوس هغه ریډار کې دا صلاحیت دی حالانکه دلته خو بل ډېر لوی لوی بلډینګونه هم دي ریډار نه چاپېره بلکې جهاز ته زیات نږدې لوی لوی بلډینګونه دي چې د هغې ضخامت د ریډار نه ډېر غټ دی خو په هغې کې دا صلاحیت نشته چې د جهاز نقشه راونیسي د صورت راونیسي خبره ذهن کې راغله ځکه دا ریډار تیار شوی دی دپاره دی چې دی د جهاز صورت راونیسي دا پیغمبر تیار شوی دی دپاره دی چې وحي راځي دی راونیسي صحیح هسې خو تاسو وګورئ دلته کې پولونه د بجلی لګېدلي که نه لګېدلي خو ستا د ټلیفون سیګنل دا د بجلی دی پول ته ځي او که دا انټینا ته ځي ځکه چې په انټینا کې صلاحیت دی چې ستا دا ویوز او لهر راونیسي د بجلی په دې پول کې دغه صلاحیت نشته یا تا د چې ټلیفون راځي نو تا ته د بجلی دا پول دی درته منتقل کوي ستا ټلیفون ته که انټینا منتقل کوي ځکه په انټینا کې په کې دا صلاحیت دی چې هوا کې هغه لهر را روان دی هغې راونیسي هغې راکېچ کړي ستا ټلیفون ته یې راوړي ستا نمبر ډایل شوی دی خبره ذهن کې راله نو دې پیغمبر کې الله تعالی دا صلاحیت پیدا کړي چې جبریل راځي دی ویوز رانیسي یا الله طرف نه القا راځي دی ویوز رانیسي دا صلاحیت او استعداد پکې الله تعالی پیدا کړي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به نو د ابراهیم خو ذکر وشو نور انبیاء هم دغسې علیهم الصلوات والتسلیمات furthermore ان شاء الله next in future واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین